لکه زموږ چا سره نه څه جنګ شو څه خبره اترې هېڅ هم نشته لکه موږ سره داسې کارولی شو او چې بس موږ سره باقي انصاف وشي باقي دې ته سزا میلو شي. نو ما به طور چیلنج دا کیس په دې وجه قبول کو چې یو خدا ارلی ان دی ایئر 2025 کې چې کوم دا پهلا قتل زما په خیال په پېښور کې او انه نومو ماشوم هم چې کوم نو هغه ډیسیزم ماشوم पुलिस वही چې تا حسنین قتل کړی دی په دې کې سی پولیس نیولې حسنین دی ولې وجلو په پیسو باندې دا څنګه پیسې ورسره وي پغې مور سره مسله رااله تی شو بس داسې کار وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو په 2025 کې د بډبېرې تاڼې په حدود کې چې کم پیله قتل شوی هغه انټریس و دا چې کم کس قتل شوی دا د میټرک سټوډنټ و دا څنګه قتل شوی دا چا قتل کړی ولې قتل کړی دې حوالې سره یو تفصیلی ریپورت تاسو له درکو راځي موږ سره. ګرانو مرګرو ایس ایچ او انویسټیګیشن تانا بډبېر علي اکبر خان سره موجود یم. دین و پښتنه کو چې په 2 جنوري باندې د دلته کم د 302 واقع شوی انټریس کیسو د دې وقوعې باره کې موږ ته وی بیا د ملزم باره کې موږ ته. بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر صاحب تاسو ټیم ته د بډبېر راتلو باندې چې کوم دنو هغه ویلکم یم او الله دې چې تاسو د قدمونه په دې قوم کې اویرنس پیدا کی چې د جرایم دنیا چې کوم نو دا خو دنیا نه ده دنیا هغه ده چې کوم د امن لار د امن ژوندۍ ده. خبره ده چې د 2 تاریخ باندې موږ چې کوم دنو هلته کې ډیډ باډي ملو شو بیا راغی چې کوم د راپورټ کو او هغه چې کوم نه فرا پر موږ اف آر پکې لاچ کو. مقتول سو کو سر مقتول په دې کې محمد حسنین چې هغه تقریبا 17-18 سال عمر دی او شکل صورت نه چې کوم نه معشوم لګیده او ډېر خله ظلمیو نو هغه پکې چې کوم مقتول دی او دغه چې کوم دی دا کمپلینټ د پکې رور دی محمد سہیل چې دغه نه مشر دی بیا چې کوم نه هغه انون اف آر لاچ کو اور پر د انویسټیګیشن چې کوم نو کیس ما حواله شو نو ما به طور چیلنج دا کیس په دې وجه قبول کو چې یو خدا ارلی ان دی ایئر 2025 کې چې کوم دا پهلا قتل زما په خیال په پېښور کې او انه نومو ماشوم هم چې کوم نو هغه ډیسیزم ماشوم نو موږ ډیر چې کوم نو هغه د سره واغښتو اور کوشش هم وکړو الحمدلله کیس ټریس شو اکیوز مې چې کوم نو هغه اریسک ویپن اف اپنس په کې ریکور دي اور وقوع کې چې موټرسایکل استعمال شوی دی هغه موټرسایکل مې ریکور کړ. سره سره ټیم چې د مقتول رور رالو تاسو ته ریپورت وکړو نو د معلوم ملزمانو خلاف اف آی آر درج کړو جناب چې کله دې ریپورت راغو نو د انون اکیوز خلاف چې کوم اف آی آر لانچ کو بیا د ملزم څنګه پته ولګی موږ کې ملزم ته تاسو بیا څنګه ورسېدې د سٹارټ نه لګمو ته وای چې بیا تاسو تفتیش دغه موقع نه شروع کو بیا ملزم ته څنګه ورسېدې قصه په ټیم کې خو دا و چې بس نایټو نو د دې وجه نه چې کوم د متصدا خاص خبر نه ملاویدله سحر چې کوم د ماشوم 11 بجې جنازه به نو زه چې کوم د بازید خیلو کې تلاړم په بازید خیلو کې زه د مختلف خلکو سره چې کوم د هغه سره ملو شوم بیا الته کې یو الک ماته د 10-12 سال ملو شو نو هغه ماته دا خبر ورکړه چې انکل دې بیګا چې کله د زنت لولو په بایک باندې نو د یو الک سره چې کوم د په موبایل باندې ډیر ریزن کوله سره او بیا چې کوم ډیر د غصې په حالت کې چې کوم په بایک سور شو او د روان شو ما بیا د چې کوم نو هغه سی ډي ار مې چې کوم راوایښتو د مقتول سی ډي ار مې راوایښتو په سی ډي ار کې چې کوم نو یو ولک د سره رابطه کوي زونګ نمبر نه او ډیر زیات رابطه بدالک سره تقریبا 7 مرتبه بیفور د اکورنس چې کوم نو هغه د سره چې کوم نو تقریبا 7 مرتبه رابطه شوې ده د دوړې بیچ کوم د بازید خلونه نه په دې سی ډي ار کې روان شي سپاټ چې کوم نو پاسپورت باندې د لوکیشن بیا سیم دی بیا ډي سی چې کوم د پاسپورت باندې پاتې شي او دغه سسپیکټ کس چې کوم د پرن روډ باندې داسي باډر روډ ته کوم د پیشتخري علاقه ده سپیډيري الته کې لړ شي دلته کې شپتيري کې بیا د موبایل الته کې بند شو بیا سحر کې د موبایل ان کړی نه په 5:12 باندې د اس ام اس د کپنې نه راغلي دي نو د بیډینګ لوکیشن چې کوم یا سلیپینګ لوکیشن د الته کې راته 11 بجې جنازه او 11 بجې چې کوم د جنازې لا هغه نه پس کوم بیا دا بازی خیلو تراغو بیا په دې نمبر باندې ما کار کولو دا نمبر چې کوم دی دا د په نوم باندې د والد سي په نوم باندې بایومټریک دی
ما چې والد صاحب ته لاړم هغه مې انټرویو کو نو هغه مته چې دا سیم چې کوم دی دا زما د زوی په نوم باندې خو زما د زوی چې کوم دی دا انتهایی برابري کا شکار دی ما د راه راست پر لاندې کې لیے مختلف دینی خلکو سره ممکن ولو تبلیغ والا سره ممکن ولو خو دې چې کوم په راه راست نه راځي بس هغه موږ چې کوم په دې کې فریم ایکیوز هغه کو تصور کو او هغه مرز کو هغه چې کوم موبایل په پیسم ریکارډ موبایل هم طریقه هغه هم ریکارډ موټر سایکل سر د ملزم نوم څه دی او وجه قتل څه ده سر د ملزم نوم محمد یوسف دی او دا هغه د فلار چې کوم د والد صاحب نوم پزنه مالک دی او د بازید خیل سټاپ باندې په مین کو روډ باندې چې لیفټ سایډ ټرن مالي تغه کې شاهد هوټل سره دا ځکه دی اوسې په بازید خیلو کلی کې اور ذالک چې کوم د سره تعلق هغه چې بیا چې تک ډیماند کړي چې مالي 30000 روپیا قرض راکا او زه به ځان ته موبایل چې کوم د حکومت د مقتول ورته ویلي دي مقتول ته ویلي دي چې زه د حکومت ځان ته موبایل ارینج کوم هغه چې کله موبایل ارینج کړي یا نه ارینج کړي حدود پیسې ورکړي دي د بیا دغه نه د پیسو ډیماند کولو چې بس ما خپل پیسې راکا مطلب د دې تعلق دی خپل کې مرګري زبردست د دې تعلق سره مطلب چې خپل ملګری دواړه نو دول بیا پیسې ورکړې به نه وخت نو د بیا سو کړ 30000 روپۍ بل دول نه ورکولې بیا دغه ټیم باندې دي چې کوم وخت تاسو مخکې وی چې د دې مخکې د دې په موبایل باندې بیپورت اکرانس ټایم د دې چې کوم نه هغه کافي ریزنګ شوی دی بیا دوړ راغلی لته کې نو د چې کوم نه څنګه راغلی دی دا بیا د لار کې ولاړو د دې د کور په وړاندې باندې د مین کو روډ ته د کینال روډ نه مین کو روډ ته کوزیدو چې څنګه کوشش به د کتلې دي چې د کتلې چې به دا خود سره ماسو کوم نه هغه تکرار مو په موبایل باندې او زما د کوزي په مخم تیریږي بس کور ته تل پسټریم راغی شو په بایک سور شوی دی د فالو کولو چې څنګه د شاهد هوټل ته رسیدلی او سپاټ دی رسیدلی پلیس ته نو بس د درولې دی پرڅکل نه کوس کړی دی او دی به وشته دی ملزم په خپل بیان کې څه ویلي دي ملزم دغه خبره کوي پیسې مې ورکړې پیسې مې ورکړې بیا مطلب د خپل پیسې نه راکولې او دغه وجود بدمعشي نه کولی نو بس ما وته وی چې بس استابل لار ما سره نشته دی نو د دې وجه نه چې کوم نه هغه د لارې نه لري دا ملزم کار څه کوي ملزم بیسیکلی دوی چې کوم نه ترکانان دي او دلته کوارټر باندې په دغه برانچ روډ باندې کینال روډ د کوارټر ترمنځ لږه شانته کې لار الته د دې کارخانه د فرنیچرو او دا کم مقتول چې کم دي د سور ریان دي او د مقتول څخه کار کول مقتول د درونه دي یو چې کوم نه هغه مشر دی او د کشرو د سم نه کول د دې خور بس هغه چې ته الیشوی د ډبوري ګارډن کې نو د باغی پیکن راپې کولو او مطلب چې د کورس ضرورتونه بس هغه سره ریکوایرمنټ د کورنه به برابرول د مقتول چې کم کور والی دي د کار پتا و نه هغه ته پته نو پته دې ګوس فردر دې کې بس کیږي ملزم اریسټ شو دې نه مخ کې بس کیږي ان شاء الله العزيز زمو خپل د اراده زمو خپل د صورت چې دغه ماډر هارد ورک کړی دي او ډېر لوی تکلیفونه به برداشت کړی دي دا کیس به جوړیږي ان شاء الله العزيز کې خيري او 21 کې مزاب ان شاء الله د عدالت په کټاري کې نه درو کې خيري او ان شاء الله تر اخري وخت پورې به د مقابله منکو کاغه په کورټ کې وي که سیشن کې وي که سپریم کورټ کې وي د مقابله وکړو او د ان شاء الله کې به کردار تر رسو ان شاء الله ګرانو مرګرو په 2 جنوري باندې چې بازید خېلو کې کم حسنین الګ قتل شوی او داغي رور سره ولاړم سہیل سره دینه و پښتنه کو چې دا وکوکل او شو نو دغه ټایم کې دی چرته السلام علیکم جی د دې ټایم کې په مردان کې ما او ما ته کور نه اطلاع شو چې یاره دغه رنګي کار دی اسنن اکسیډنټ کړی دی یا چا وشته دی بیا چې زراغه مجي ما ته مکمل پته ولګي ته چې کله رااله او اسنن قتل نو تاسو پته نه و چې دا چا قتل کړی نه جی نه مونږ ته دا نه و دا زه د پولیس ډیره شکریا ادا کوم چې دې مونږ ډیره منډه واله او قاتل را پیدا کو دا چې ستا کوم رور قتل شوی دی حسنین د څه کار کو جی دا خو سکول ویل 9 پورې اوس سکول پرې خو او جی بدا کور لا منډه تلې به والی کور کارونه میټین کول ها اسی کله چې بیا تاسو مړې سنبال کو پهله دوه مدرې مورسته رشونو تګ ټیم کې تاسو 50 شک نه جی نه هیڅ شک نو بس پولیس مونږ لا منډه تړلو ولا قاتل خپل را پیدا کو موبایل د دې چې کوم سلک نیولې دي کنه د یوسف نو دا تاسو لکه کیږي او جی مونږ نه لګلان دی وسی دا تا پیژند نه جی نه پهله چرته نه ولیدل پهله مې لیدل خو نور لکه تعلق مې سره نو او جی د پولیس کوم خبره کوي چې دا ملزم وای چې یاره دوله پیسې قرض ورکړې وي بیا ول خپل پیسې واپس نه ورکولې دي خبره کې څومره حقیقت ده یاره جدي کې خو حقیقت نشته ده دا ملزم سوی چې مونږ 30000 روپۍ زما د اسنین پورې او د کې حقیقت نشته ده او جدا سي په اصلي کې دا د مخکې تاسو ور سره چرته لیدل را لیدل او چې دوستانه او یا ملاقات شوه دي نه جی نه نم دی لیدل ور سره د دې چې کم د تاسو مالک کې نږدې اوسېږي کنه د دې نور کور سړی چې کم دی ای راغلی تاسو مړی لا یادواله نه جی نه راغلی تاسو سور اوریانی مونږ دور اوریانو جی تاسو کار کې زجی او افسر دی هغه سره ما او والد صاحب بڑی میکر دی دې لک کله سکول پرې خو استاد اور چې کم دی تقریبا 5-6 مہینے وکی
کله چې ترالې کله دا مړې شو دا 2-3 ورځې تیرې شوې نو تاسو سره کې سراتل چې دا بچا کړی یا تاسو چا سره مخ سبد مند د سر خوشوي نه وکړه زمونږ هیڅ چا سره هیڅ بد نو نه چا سره څه خبره اتره هیڅ نه زموږ خپل اریانو چې لکه دا څنګه کار وشو او جی دې کې پولیس بیا چې کله د لرال نو سپورې پکې پولیس چې کم کار کړی دی نه مطمئن یې سي کړی دی پکې پولیس هم لړې زیاته منډه تلو والا ای خپل کاروایی سره زموږ قاتل نیو او جی بس دا ملزم ته څه چې تاړو لیدل نه ودی نه پهلا لیدلې مې جی خو لکه داسې تعلق مې ورسره نه و دومره راته پته و چې دا زموږ د کلي دی دا هلک او جی بس شاید نور چا سره دوستانی مستانی وي مر کرتیا نه جی نه بس صرف موږ سره ناس پاس پو چې زه به کور ته راغلم مطالبه سره د حکومت نه د آی جی نه د پولیس نه بس مطالبه خو دا ده چې بس موږ ته مخکې انصاف ملو شي موږ سره ډېر ظلم شوی دی او جی مور پلار څه حالت ته اوس پورې یاره جی بس ای حالات خدا سي خراب دي چې بس ډیر زیات خپه دي پریشان دي چې لکه زموږ چا سره نس جنگ شو ور څه خبره اترې هیڅ هم نشته لکه موږ سره داسې کار ولې شو او جی بس موږ سره دي باقي انصاف وشي باقي دي ته سزا ملو شي پولیس وایي چې تا حسنین قتل کړی دی په دې کې سی پولیس نیولې او حسنین دی ولې وجلو په پیسو باندې دا څنګه پیسې وي ورسره وي په هغې ورسره مسله راغله تی شو بس داسې کار وشو قرض دی ورکړی وي او نو داسې ویسه ته شوی نه در کوم واپس او او نو بیا ته تماچه دې چرته نه راوست تماچو کور کې و او ترالی بیا دی وشتو نو تا چې کله دی وشتو په هغه ټایم کې ته پته ولګېده چې دی مړ دی که نه تا وی زخمي دی دا راته پته نه وه بیا کله درته پته ولګېده چې دی مړ شوی دی سبا سبا باندې بیا جنازې له ورغلې وي نه تاسو وی چې خلک برا باندې پوه شي تا باندې څوک پوه نه نو جنازې له ولې نه ورتلې ملګری دی مو بس نو هم ورغلی قبر ته ولې ورغلې وې هسې تلی هم لاړم تاسو نه پیسې قرض ورکړی 30-35 30-35 هزار روپۍ نه دی ته چېرته خوب کې راغلی او د ده څه نیکي درته را یاده شوې وه بیا قبر له ولې ورغلی وې هسې ورغلم یوسفه څوک چې چاله پیسې ورکړي نو د هغې حل دا دی چې مړ کي نه حل یې څه دی د دې پیسې ته نه والي پیسې ته نه والي او نو پیسې د دې بله طریقه نه وه د مشرانو ته چېرته ورغلی وي چې ته زما پیسې دي نو طریقه صحیح ده د دې پیسو اخیستو مشرانو ته ووایه وروریانو ته او پیسې ته نه والي ته اوس په دې خپل کار باندې ستومانه چې کم کار تا نه شوی دی او دا خلک به تا سره روغ وکړي انشاءالله حسنین چې کم دی د سره ستا څونه وخت نه دوستانه وه کال یو نیم نه کال یو نیم وه نو د دې کور والا سره ته پېژندې رور پلار یې پېژندې نه نو ښه خبره دا نه وه چې د دې پلار رور له ورغلی وي او تا ورته وایي چېرې دا پیسې راله راکړه او نه ده دا په ټلیفون داسې څه خبره وکړه چې په هغې ته دونه ډېر زیات غوسه شوې بس هسې تېز شو خبرو کې دی چې کله تا سره دونه دوستانه وشوه کله تا مړ کو دغه ټایم کې دی پې چېرته څه زړه وسوځېدو او ولې نه سړی خفه کېږي بیا څونه وخت پس ورپسې خفه شوی وي په هغه ټایم هم خفه وم قبر ته بیا ولې ورغلی وي ملګری مې ورغلم نو هلته بیا په قبر کې دنه څه معافي یا څه داسې قبر ته څه دعا مې ښه ډېره کړې ده ورته او دې دنه به څنګه معافي غواړي خو مړ شو که بس ورثه یې شته که نه هغې معاف کېدل د هغې په لاس اسې چې خلکو چا سره پیسې وي نو په کار نه چې مشرانو لی ورشي دوو کسانو کې کینی دا تا اسې ډېر عجیبه کار نه دی کړی سړی دی مړ کړی ولې نه مشرانو ته ویل پکار دي داسې نه پکار د څه داسې په ټلیفون ویلې چې ته پې دونه غوسه شو چې دی دې مړ کو هسې خبرو کې تېر شو ما نه خبرې ذهن نه وتې دي چې څه شی بس او دغه ټایم دغلته دې تا راوغوښتو چې دې ځای ته راشه که نه دی دغلته په خپله تا سارلو دې ما سره یې ګپ لګولو وایي ځمه بس ما ته پته و چې ځي خلک دغه جګړې نه پس بیا ستاسو روغه مو شوه او دغه ټایم کې بیا دې تا سره چې ګپ شپ ولګولو روان شلو تا بیا شا نه ویشتو دی چې کله تا ایشتو نو ده ته پته ولګېده چې دا تیولې نه دی ډو پوه نه شو نه بیا ته ستا مړ کو که زخمي کو دی که یا څونه ساعت دغلته ولاړ وي بیا بس نیم پوه شوی چې دی به ما دا سوچ مې نو چې دی به یا مړ کېږي یا زخمي کېږي یا داسې تاسې یاره او صحیح شو
ګرانو مرګرو د انویسټیګیشن اس ایچ او خبر هم تاسو واورېدې د ملزم او د مقتول د رور خبر هم واورېدې پولیس واقعي چې دی کیس کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی د 2025 پهلنې ان ټریس کیسو د بډبیرې تاڼې دی کیس ټریس کړی دی خو دې کې تاسو وکتل چې د ملزم وینا دا ده چې صرف 30,000 روپۍ د دې خپل مرګري له قرض ورکړی وي او هغه نه واپس نه ورکولې نو د دې دپاره لږ خپل کشران په یول پکار وي که فرض کو چې هله قرض ورکوي چې هم د مشرانو په نوټس کې وي که څوک قرض الي نو پکار ده چې هغه هم د مشرانو په نوټس کې وي ځکه چې دونه وړه تنازع بیا دې حد ته ورسي چې یو ورکوټی الګ په دې کې سټوډنټ مړ شو او مغسې کم عمر الګ چې کم دی یو ملزم هغه به اوس دې کې جیل ته ځي نو ډېر احتیاط کول پکاري او معمولی خبرو باندې د جنګ جګړو نه ځان ساتل پکاري